ژوندی سړی هغه په دې ځمکه باندې ملا شي دا ځمکه ورته څه نه وي خوا و شا وله یو سا بل سر راځي نه هغه او چې کله مړ شي سړی او په دې ځمکه پروت وي په لږ وخت کې دا ځمکه د وجود خوړل شروع کړي او د یو ځای نه د بل ځای نه ماشي میږي یو سا بل سا ورته راغونډېدل شروع شي خو ژوندي ته هغه داسې نه راغونډېږي چې دی خوري او دی ختموي دقه رنګې شهید هم وي چې شهدا هم په خپلو قبرونو کې لکه د ژوندو پراته وي په زرګاو کلونه پې تیر شي خو د هغې وجود ته ذره برابر نقصان هم نه وررسېږي لکه د احد نه شپږ څلوېښت کاله بعد د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه دور و او امیر معاویه رضی الله عنه د احد نه مدینې منورې ته داسې یو نیر یو کاریز غونته کې ویستلو نو هغه نیر چې تللو نو هغه د احد په دې شهیدانو په قبرونو باندې تللو نو حکم یې وکړو چې په دغې ځای باندې به اوس اوبه راځي نو دا خپل شهیدان دا مړي هغه د دې ځای نه پورته کوي هغه ځای کودایي چې وکړه هغه یې شپږ څلوېښت کاله بعد چې هغه وکنستلی شو چې څومره شهیدانو روغ رمټ پکې پراته بالکل ذره برابر نقصان چاته نه دی رسېدلی د یو کس نه د یو صحابي هغه خپه په سخت سوره ولګېدله د هغې نه وینه روانه شوه چې وایي کتو نه هغه حضرت حمزه رضی الله عنه یو بل صحابي دی حضرت جابر رضی الله عنه هغه وایي ما چې مې پلار راوښکلو نو د هغه زخمی و لګېدلی و په یو زخم باندې دا لاس پروت و نو د هغه لاس چې ما پورته کړو نو د هغې نه وینه را روانه شوه حالان کې په منځ کې شپږ څلوېښت کاله تیر شوي بیا مې ورله لاس په هغې زخم باندې کېښودلو نو په دوی ګمان هم د مړو مه کوه د خدای په نسبانې دا ژوندي دي 300 کاله بعد د حضور صلی الله علیه وسلم قبر مبارک د هغې نه ګیر چاپېره مضبوطیا ورکوله په هغې کې هم کودایي راغله په هغې کې د حضرت عمر رضی الله عنه خپه ښکاره شوه 300 کاله بعد چې هلته څوک موجود ټولو ولیدله لاس پې کېښودلو بلکل ژوندی کس چې وي ګرمه خپه یې پرته وه لکه د ژوندي سړي باندې لاس کېدی څنګه ښکلی ګرم بلکل سړي د احساس کېږي چې دا ژوندی دی دقه رنګې دا خپه روغه رموټه پرته وه نو بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي عند ربهم په نزد د رب د دوی یرزقون او دوی ته رزق ورکولی کېږي بیا بله مسله ده چې کله یو کس شهید شي په جهاد کې نو د دو جنازه به کې او که نه نو امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې بلکل جنازې ته هم ضرورت نشته د مخکنی ورستنی تمام گناهونه الله معاف کړي دي دا جنازه خو د دې دپاره چې یاره دعا ورته وکړو هغه غولې الله لبوزو چې خدای پاکه دې معاف کړي نو د دوی جنازې ته هم ضرورت نشته بغیر د جنازې نه یې ښخ کا زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې نه جنازه به پې کې ځکه جنازه یوازې د ګناهونو د معافۍ دپاره نه وي بلکې دا د درجو د اوچتولو دپاره هم وي نو په دې نیت به پې جنازه کې چې دی خو مغفور دی مرحوم دی د الله بخانه کړې و چې نورې ورله الله درجې پورته کړي بل شهید دا به لمبولی شي نه دی به په خپلو کپړو کې حق چې څرنګې دی لګېدلی دی په دغې خپلو جامو کې د وینو ډک دقه رنګې به یې ښخې بلکل نه به ترې کپړه جداګې نه به ورله بل کفن ورګې نه یې لمبولو ته ضرورت شته بیا یو شهید داسي
چې هغه په حالت د جنابت کې شهید شي لکه په حالت د جنابت کې هم دی او دی په جهاد کې شهید هم شو نو آیا دی به لمبې او که نه نو په دې کې بیا څه علماو دا لیکلي چې دی به نه لمبې د دم لمبولو د ضرورت نشته لیکن زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې دی ولمبوه ځکه حضرت حنظله رضی الله عنه دی په حالت د جنابت کې او د احد جنگ شروع دی بالکل هغې غسل کولو ته یم صبر ونه کو سیده میدان ته ودانګل او لاړ او په هغې کې دی شهید هم شو نو حضور صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه اینم فرشتو لره چې د سپینو زرو په لوښو کې پاکې صفا اوبه د باران اوبه یې راغستې دي او د اسمان او د ځمکې په منځ کې حنظله رضی الله عنه له غسل ورکوي لمبوي وي چې څوک په حالت د جنابت کې شهید شي دی ولمبوه او که په حالت د جنابت کې نه دی شهید شوی د لمبولو ته بیا ضرورت نشته او د قیامت په ورځ د دغه وینا د دغه زخمونه الله را تازه کی بیا او د دینا هغه ښایسته خوشبویانې ترې نځي هېڅ تکلیف هم د دغې زخم نه وي خو ښایسته خوشبویي دې ځي هغه الله تعالی مخلوق ته ښیي دی په دې سرو وینو کې راولي د دې دپاره چې ای د دنیا مخلوقه نن په دې میدان را جمع یې وګورئ د زما د دین دپاره خپل سر قربان کړی د زما د دین دپاره خپله وینه توی کړې د خپل جان نه هغه دانګلي دي نو بطور فخر الله تعالی د دغه رنګې په دې سرو وینو کې ساتي د زخمونو ډک هغه یې ساتي بل احیاء عند ربهم بلکې دوی ژوندي دي په نزد د رب د دوی یرزقون دای بل فضیلت چې دوی ته رزق هم ورکولی کېږي اوس هغه مونږ کې قبر کولاو کو نو مونږ ته خو نه ښکاري چې څه خوراکونه مراکونه ورته پراته دي نه تا ته بالکل نشي ښکاره کېدلی ځکه ته په دې جهان کې هغه په بل جهان کې دی د دې ځای طور طریقې قانونونه جدا دي د هغې ځای طور طریقې قانونونه جدا دي د دې جهان یو بنده ته د هغې جهان د بندگانو د عذاب او د تکلیف یا د راحت او د نعمت احساس دا نه کېږي چې کله لاړ شي بیا به ورته وشي چې یاره دلته څه څه دي او څه څه نه دي